وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. سورة واقعہ دا سورة رحمان تتمه دا داغی تفصیل او تفسیر دے او دیکھی د دریو ډلو بیان کئی. تاسو ټول انسانان قیامت کې بدری ډلې شي. یو اصحاب المیمنه دا او پدې کې بیا سابقین مقربین اول دي. دې دوانو ډلو بیان شو دا جنتیان دي د جنت اعلی درجو کې وي. اوس دې زنا درې مډاله ذکر کړي د اصحاب الشمال چې دا کافر دي، مشرک دي، فاسق دي، فاجر بېمان. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او خاوندان دغس طرف ما اصحاب الشمال سحالت بی س رنگی سپیر دی خاوندان دغس طرف فی سموم گرمو سلی کی بی وحمیم گرمو خود کی دلوبو کی بی. سموم گرم سلی چی د سړی بدن ور سره سوځي او حمیم گرم یو خود کی دلوبو. فی سموم گرمی سلی کی بئی وحمیم خود کی دل ابو کی وظل من یحموم او داسی سوری کی بئی من یحموم دا تکتور لگینا تکتور لگے بئی او داغی سوری بئی. لا بارد ولا کریم نبی یخوال پاغی کی ولا کریم نبس قسم فائدی چې لوګیشي او تک تور شي نو داغه بس سوري نو پکې اخوالي نو پکې سړی عزت مندي. انهم كانوا قبل ذلك مترفين دا زکا چې ودي په خوا د دینا مترفين مستی کون کی دنیا کې ډیر مستو مالدارو دین ته فکر خیال نو خپل مال کی عیاشی کی مست راتو. انهم كانوا قبل ذلك مترفين یقینا ودی پخوا د دینا مستی کی وكانوا يصرون اودی ہمیشگیری کون کی على الحنث العظیم پگنا لوی باندې یعنی شرک باندې شرک او کفر او لوی لوی گناہونو کی اختو. وكانوا يقولون ویل بدی اذا متنا آیا کله چې موږ مړ شو وکنا ترابا شو خاوري وعظاما هډوکی ائنا لمبعوثون بیا بغنی موږ پورته کیږو. دا قیامت به یاسي او غب غنا چې مرګ نه رستو بیا پورته کېدل نشتا، حساب کتاب قیامت نشتا. کله چې موږ مړ شو او خاوري شو او زره زره شو هډوکی چوره چوره شي نو بیا بلا څنګه ژوند کیږو. او آباؤنا الاولون آیا زمان مشران رنبنی اغیب هم بیا پورته کیږي. قل ورتو یا پیغمبرا ان الاولین والآخرین یقینا رنبنی رستنی لمجموعون خامخطول براجم شئی یقینا رنبنی رستنی لمجموعون طول براجم شئی الى میقاتی ترنیٹی مقررہ الى میقات یوم معلوم پترف دنیٹی حغرس چی معلوم دارز دا قیامت. ثم انکم ایوہ الضالون المکذبون بیا یقینا تاسو اے گمراہو المکذبون انکار کون کو تاسو دمراہ کی دنیا کی گمراہ ہوئی تکذیب کون کی ہوئی انکار کون کی ہوئی. لآکلون من شجر من زقوم لآکلونا خوراک بکی من شجرین ددا سی ونی من زقوم چی زقوم بئی دا ازغون ڈکا بوٹے ونا دا با دا جہنمیانو خوراکی. حدیث کی رازی کده دی زقوم یو ساس کے دنیا تراغے نو هر شی با بی خوند شی بدمزه شي د هر شي رنگ خون مختم شي.
لآکلون خوراک کون کی بئی من شجر من زقوم دونه زقومنا فمالئون ندقیبا منها ددین البطون خیٹے دا بصرف سکینہ ددین مخبل خیٹے ڈگئی فشاربون علیہ نسکون کی بئی دیبانی من الحمیم خود کی دلی گرمی اوبا زقوم دمرا تارخه او دمرا تریو بدخوند بوټه چې دا کله اخري نو بیا به تږي شي نو حمیم ګرمې خټ کې دلی اوبه به د دې اسکلي فشاربون شرب الهیم نو سکون کې به اسکی به اوبه که شرب الهیم پشان د تږي اوخه شرب الهیم پشان د تږي اوخ چې نا جوړی بیماری هیم هغه اوخ چې کله ډیر زیات تږی شي او تنده نه ماتیږي نو په مخه اوبه سکي نو را پریوځي او مردار شي هذا نزلهم یوم الدین دا د دې ملمستیا ده پرز د بدلی پرز د قیامت نحنو خلقناکم الله وی ما پیدا کړی تاسو ما پیدا کړی وای تاسو دنیا کې فلولا تصدقون تاسو ول یقین نکاو تاسو قرآن نه منو پیغمبر رسالت نه منو انکار کو فلا تصدقون نو تاسو یقین ول نکاو تصدیق ول نکاو افرایتم آیا خبر را کای مالا افرایتم آیا ویني تاسو ما هغه او به هغه ساس کې د منی تمنون چې تاسو اړوي رحمتا افرایتم ما خیال کوي ما د هغه تمنون چې تاسو رسوي تاسو اړوي ساس کې د منی ساس کې د ابو رحمتا انتم تخلقونه آیا تاسو پیدا کون کی ایدی معشوم لرا دی انسان لرا ام نحن الخالقون یا من یو پیدا کون کی نحن قدرنا بینکم الموت ما مقرر کړی دی تاسو لرا مرګ ما اندازه کړی دی په میل تاسو کې مرګ وما نحن بمسبوقین او نیما تاسو نه عاجز وما نحن بمسبوقین نیو منغ عاجز علا د دې خبره ان نبدل چې بدل کم امثالکم پشان تاسو مړکم هلاکم نور پیدا کوم د دې خبرې نه زه عاجز نه یم ان نبدل امثالکم چې بدل کم تاسو ان نبدل امثالکم چې بدل کم تاسو غوندې تاسو مړکم هلاکم نور پیدا کم وننشئکم پیدا کم تاسو فیما په هغه شکل کې لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ تاسو خره جوړ کم سپی کم شادوغان دنه جوړ کم خنزیر دنه جوړ کم وما نحنو بمسبوقین نیم عاجز علا د دې خبرې چې بدل کم شکل نستاسو ننشئکم پیدا کم تاسو فیما په هغه شکل لا تعلمون چې تاسو نه پیژنئ ولقد علمتم النشأة الاولى یقینا معلومه ده تاسو ته پیدایش لومبنه چې تاسو کله نشوي نو ماشته کړئ فلولا تذكرون ولپد ناخلی نسیت ولن قبل وی افرائیتم آیا خیال کوي تاسو خبر را کوي ما د هغې تحرثون چې تاسو کروندې کوي زمکه نرمه کې یو کې ټریکټر سره زمکه همواره کې بیا پکې دانې وکړي افرائیتم آیا خیال کوي تاسو خبر را کوي مالا ما د هغې تحرثون چې تاسو کروندې کوي انتم تزرعونه آیا تاسو زرغونوي دي دانو لرا فصل لرا ام نحن الزارعون یا من یو زرغن کون کی دا مزغله تاسو راو باسي دا تاسو زرغون کوي کزید لكم لو نشاء کزما خوخشی لجعلناه نو بغرزوم دغه فصل خطقا زری گلی بوروم غار سبتس نشی فضلتم تفکهون نشی بتاسو پیخمانا خپا
پدې هم طاقت لرم چې هر څه تس نس کم. فظلتم تفکهون نو شی بتا سو خپا غمگین پریشان. انا لمغرمون نو بیا بدا وای انا لمغرمون یقینا من خو تاوانیان شو زمون فصل پټي هر سروان شو مون خو ډیر تاوانیان شو. بل نحنو محرومون بلکې من خو محروم شو د خپل فصلنا د خپل برخنا. افرأيتم الماء الذي تشربون نو انسانا دا غلید لسوکی دا وړو جوار غنم دا سوکی دا خزکم. افرأيتم الماء الذي تشربون باران زوروم نو اوړه دل ما درکړل او به ما راويستي نو بیا واغېږي بیا دې نه روټۍ پخای نو دا پس شي پخای دا ور دلهم الله وي ما پیدا کړ. افرأيتم الماء الذي آیا خیال کوي تاسو د باران الذي دعبو الذي هغا تشربون چې تاسو سکي. افرأيتم آیا خیال کوي دعبو هغا چې تاسو سکي. انتم انزلتموه آیا تاسو را وروي دغه وب د باران من المزن د وریزي سپینونا د باران تاسو وروي من المزن د سپینی وریزنا یو تور وریز ده بل سپینه ده چې کله تور وریزي نو د یری او چې کله سپینه نو د بارانی. انتم انزلتموه من المزن آیا تاسو وروي باران د سپینی وریزي ام نحن المنزلون یا زر وروم باران. لو نشاء کزما خوخشی جعلناه وبغرزوم باران لو نشاء کزما رضاشی خوخشی جعلناه وبغرزوم دغوب اجاجا تروی ترخی. فلولا تشکرون ول شکر نادا کوي. افرأيتم النار التي تورون نو آیا خبر را کئی خیال کوي د اور هغه چې تاسو یې بلوي. انتم انشأتم آیا تاسو پیدا کړی دی آیا تاسو پیدا کړی دا شجرتها ونه د دې شجرتها بوټه د اور ماده د اور. عربو کې په دوه قسمه بوټه یو سپین بل تور دواړه به یو ځای کړل اور به بل شو. یاد وکانی چې دواړه یو ځای شي چقماق دینه جوړ شي نو اور دینه بل شي. الله وی دا بوټه ما پیدا کړ چې تاسو ته اور بلوي نو د لنګر تنظیم می دلو کو. انتم انشأتم آیا تاسو پیدا کو شجرتها بوټه د اور ماده د اور یعنی پټرول ډیزل ګیس کوئلا سکاره د هر څه ما پیدا کړی دي. انتم انشأتم شجرتها آیا تاسو پیدا کړی دي بوټي د اور ماده د اور. ام نحن المنشئون یا زم پیدا کوونکې. نحن جعلناها تذکرة ما ګرځولې دې تغور د پاره د عبرت. اے انسان د دې اور نه عبرت واخلا دا د دنیا اور دی چې دې ته لاس نشي نږدې کولې نو د جهنم اور وسنګي. نحن جعلناها تذکرة ما ګرځولې دې اور د پاره د عبرت د پاره د یاداشت د آخرت. ومتاعا د پاره د فائدې للمقوین د پاره د مسافر ځان لور بلکی زنګل کی خپل پخلې پیوږي ځان له بلار معلومه کی او که یخنی واور وریږي نو ځان په ګرم کی. فسبح باسم ربک العظیم نو پاکی بیان وا سره د نوم د رب ستا چې ډیر لوی دی نو هر وخت وایا سبحان ربی العظیم. فسبح باسم ربک العظیم نو پاکی بیان وا نوم د رب ستا چې ډیر لوی عظمت والا دی. शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए.